چې سړی کوژدن وکړي او واده لا نه شوی نو په دې ټلیفون ملیفون دی خبرې اترې یو چیټ پیټ دی نه کوي وجه دا په هغې کې مسله راځي. هغه مسله دا ده چې اکثر بیا په یو بل باندې بې اعتمادي راشي او طلاقو ته خبره ورسیږي او په دې کې اکثر چې میګویانې راځي او دلته ځه او دلته مه ځه او ته چېرته او تللی او نه تللی دا ریزنګ راشي او بیا وروسته ژوند داسې ډسټرب وي. شرعي حکم څه دی؟ موږ نکاح شرعي حکم کیا ہے؟ موږ چې ورته کوژدن وایو په دې علاقو کې ورته خوړه وایي دواخیر ورته وایي د دې شرعي حیثیت څه دی؟ د دې شرعي حکم څه دی؟ د دې په باره کې رایې دا ده چې اصل کې کوژدن دوه قسمه کوژدني. یو هغه کوژدن ده چې په کومه کوژدن کې باقاعده نکاح وتړلی شي او دویم هغه کوژدن ده چې په هغې کې نکاح ونه تړلی شي. دا دوه ځان له ځان لدي. حکم یې څه دی؟ د کوژدن حکم دی مباح. مباح څه ته وایي؟ په کولو کې ثواب نشته او په نه کولو کې ګناه نشته. یعنی اصل شی خو واده دی که نه عقد د نکاح ده. نکاح بنیادي طور باندې شی دا دی چې نکاح وشي د زوجینو په منځ کې د متعاقدینو په منځ کې د ښځې او د خاوند په منځ کې نکاح وشي نو شرعي حکم دا دی. رسول الله فرمایي عبدالله بن مسعود وی رضی الله عنه یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے ځوانانو که تاسو د نکاح طاقت لرئ نکاح وکئ، نکاح خامخا وکئ، ځکه دا د انسان د سترګو باندې پرده راچوي. پردو ښځو ته څوک نه ګوري، پردو سړو ته نه ګوري. واحسن للفرج د انسان عورت پټوي، د هغې حفاظت کوي. او که څوک د واده طاقت نه لري، مهر نشي ورکولی، نفقه نشي ورکولی، بل طاقت یې نشته، نو فعلیه بالصوم، بیا دې دا روجې نیسي، ځکه فانه له وجاء، دا د هغه دپاره خسي کول دي. د بیا شهوت به کسر د شهوت به وشي، شهوت به ختم شي، اشتها به نه راځي. لهذا دا بیا په دې طریقه باندې عمل وکړي. نو دا د نکاح خبره ده. پاتې شو کوژدن چونکې زموږ په علاقو کې کېږي نو ما ورته د مباح حکم ولګو، ما نه دی لګولی بلکې فقهاو پې لګولی دی او دا د قرآن نه ثابت دي چې لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء. دا منګني لفظ دا د دې اردو لفظ دی. عربی کې ورته خطبه وایي، تعریض او خطبه. نو خطبه خو د نکاح تپوس ته وایي، د جنۍ تپوس ته وایي، د هغې پیغام ته وایي، او د تعریض پیشکش ته وایي چې څوک چاته وایي زه ستاسې نکاح کول غواړم. لہذا د کوژدنې حیثیت دا د تعریض دی، د خطبې دی، او دې ته ویلی کېږي وعده د نکاح. دا د نکاح په دپاره سړی یو وعده کوي چې یاره زه به ستا سره واده کوم. نو د منګني حیثیت بنیادي طور باندې د دې حیثیت دا دی چې دا یو قسم تعریض دی، دا یو قسم خطبه ده، او دا یو قسم د دې دواړو په دې مینس کې یو اګریمنټ دی، او دا اګریمنټ د وعدې د حیثیت پورې دی چې دا وایي چې دا وعده د نکاح ده. لہذا منګني او کوژدن دا نکاح نه ده بلکې دا وعده د نکاح ده. دا کله دا په هغه صورت کې چې کله پکې نکاح ونه تړلی شي. دویم صورت دا دی چې کله په دې منګني کې او په دې کوژدن کې باقاعده نکاح وتړلی شي، عقد پکې وشي، جنۍ یا په خپله باندې کښېني یا د هغې د جانبه وکیلان راشي او باقاعده عقد وتړلی شي، مولانا صاحب په هغې کې خطبه ووایي، پکې عقد شرعي وشي، مهر پکې وتړلی شي. نو چې کله پکې مهر وتړلی شو نو دا منګني اوس نه ده بلکې دا نکاح شو. بیا ورته منګني هسې د عرف په بنیاد باندې ویلی کېږي، په بنیادي طور باندې دا اوس نکاح وګرځېدله. نو دغه منګني بیا نکاح شوله، دا بیا اوس مستقل نکاح شو. د ښځې خاوند منځ کې موافقت راغی دي، یو ځای شو په خپل منځ کې. په دې بنیاد باندې دغه دوه قسمه د منګني دي. البته دلته د دواړو حکمونه ځان له ځان لري، لهذا په دې باندې ځان پوهول پکار دي. کومه چې داسې قسمه منګني وشي په هغې کې نه مهر نه پکې نکاح وي بلکې صرف وعده د نکاح وي، نو کله چې دا قسمه منګني او کوژدن وشي او که دا اوس هلک جنۍ ماتول غواړي نو بغیر د نکاح نه بغیر طلاق نه ماتولی شي، بغیر طلاق نه ماتولی شي. وایي چاره بس څنګه پښتو کې وایي دنګلي او نه دنګلي، بس موږ وعده د نکاح کړی او ټیک ده، واده خو سره ته رسول پکار دی، خو زموږ جوړ نه راځي، لهذا موږ د اګریمنټ ختمو. نو په دې کې طلاق ته حاجت نشته. دویم نمبر دا په دې کې چونکې مهر نه دی فکس شوی نو د هلک په ذمه باندې د جنۍ دپاره مهر هم بیا نشته دی، ځکه چې دا وعده د نکاح وه. البته ګناه یې وکړله ځکه وعده یې سرته ونه رسوله. اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، چې تاسو وعده پوره کړئ ځکه د وعدې باقاعده تپوس کېږي. خو د ناګزیر وجوهاتو په بنا باندې چونکې دا نکاح ماته شو، دا کوژدن یې پرېښودله، عقد یې ختم کو، دا دوی چې کوم خبره وکړله په خپل منځ کې دا یې ختمه کړله، لهذا دا کار یې ښه ونه کړو، توبه دې وباسي. خو دویم هغه کوژدن چې په هغې کې باقاعده مهر وتړلی شي، 2 تولې 3 10 15، او دویم نمبر دا چې په دې کې باضابطه طور باندې نکاح وتړلی شي. نو که دا نکاح اوس څوک ختمول غواړي بالفرض، دا منګني اوس ختمول غواړي، نو په دې کې چونکې د دخول نه مخکې په دې کې طلاق راځي، نو هلک باندې باقاعده نصف مهر دی، دا به جنۍ نصف مهر هم ورکوي. او بله دا چې هلک به جنۍ ازادۍ نو باقاعده په طلاقو باندې صریح لفظ د طلاقو به وجره ته په ما باندې بیا طلاق یې، دا صورت دی. لهذا دا مې د دې شرعي حیثیت بیان کو. خو د دې سره سره یو بله بنیادي مسله چې هغه ضروري دی چې بیان شي دا ده چې په دې منګني کې
یو خو یو مباح کار دی ثواب کار نه دی لہذا دینه خو ځان ساتل غواړي بس خبردار چې بس نکاح وشي نکاح نه پس رخصتي وشي صحیح طریقه د مسلمانانو دغه د نبی له سلام او د خلفای راشدین او صحابه کرامو هم دغه ثابت دي خو که څوک کینو جایز عمل له تعریض دی او تعریض ته پیغمبر الله تعالی جایز ویلې دی خو په دې کې بعضی کارونه داسې کیږي چې هغه ډېر ناجایز دي هغه دار چې په دې کې الکان چې نه کوي پکې ګډيږي ناجایز کار دی دوی مدار چې اکثر پکې نکاح ونه تړلې شي او دا غي نورستو بیا د لکو جنې په منځ کې خبرې کړي تصویرانو باسلي دا حرام کار دی هو کې نکاح وتړلې شولا بالکل خبرې بیا کولې شي عام طور باندې پکې خلک نکاح نه تړي زمونږه په دې ملاکن ډیوژن کې نکاح تړي په دغه طلاقو کې نکاح میکانه او نکاح د واده پښپ باندې بیا تړي بل پکې بل مسله پکې دا چې عام طور باندې کله کله خلک په کویدن کې نکاح وتړي نو به په واده کې بیا تازه کوي او دا تازه کول باغی کې نشته یو ځل نکاح د سي کمزور شنه دی چې په خوا به خلک ویل چې دا موږ زکه تازه کوو چې سينو په دې مینس کې چیرته د نکاح د ماته دوه خبر راغلی او نکاح ماته شوی دا سي آسان شنه دی چې آسان باندې ماتيږي نه ماتيږي په دې باندې لہذا خبره داسې ده چې په دویم ځل پکې تجدید نکاح نشته دی خدا خلاف شرع کارونه په دې کې کیږي بل دا چې په دې کوجدن کې د جنې باقی د راوزی او د الکتر زامن او ماما زامنونو راغلی او تصویرانه سره وباسي او ګډا او دانګي مجلسونه په دې کې کیږي په دې بنیاد باندې د خلاف شرع کارونه په دې کې خامخ کیږي او د نظام ساتل پکار دي نور د منني شرعي حیثیت هم دا دی چې دا یو جایز کار دی په دې کې څه د ناجایز نشته دی کوم چې پکې ناجایز ته دي دا غي نه پکې ځان ساتل غواړي که نکاح شوی وي او واده نه وي شوی نو هلک او جنۍ په موبایل باندې خبرې کولې شي کنه دي جایزه که ناجایزي دا سوال یو بنیادی سوال لې چې کله په کوجدن کې نکاح وشي او واده لا نه دی شوی او په دې دوران کې هلک او جنۍ په موبایل باندې آډیو کال یا په واتس اپ باندې یا مطلب په میسنجر باندې په ایمو باندې وغیرہ ویډیو کال کوي یو بس ویډیو چیټ کوي دا جایز دي که ناجایز دي جواب دا دی چې مخکې من خبره وکړله چې کله نکاح شوی وي او مہر مقرري دا ښځه او خاوند دي د دوی دپاره د یو بل سره ملاقات هم جایز دی یو بل سره خبرې اترې هم کولی شي ویډیو کال هم کولی شي آډیو کال هم کولی شي ښځه خاوند دي اصل شی موږ وایو چې نکاح ده خو بالفرض که نکاح نه شوي مہر نه مقرر نو بیا به خبرې اترې نه کوي بیا پرېږدي دا وعده د نکاح ده خو مشاهده هسې داسې ده علما مشران داسې وایي چې سړی کوجدن وکړي او واده لا نه شوی نو په دې ټلیفون ملیفون دې خبرې اترې یو چیټ پیټ دې نه کوي وجه دا په هغې کې مسله راځي هغه مسله دا ده چې اکثر بیا په یو بل باندې بې اعتمادي راشي او طلاق ته خبره ورسیږي او په دې کې اکثر چې میګویانې راځي او دلته ځه او دلته مه ځه او ته چېرته او تلې او نه تلې دا ریزنګ راشي او بیا وروسته ژوند داسې ډسټرب وي نو هسې که د مشورې په طور باندې څوک وایي نو مشورې په طور باندې دا چې خبرې دې نه کوي او که نکاح شوي نو خبرې کول جایز دي ګناه نه ده خو د مشاهدې په طور باندې علما فضلا مشران دا وایي چې نه دي کول پکار ځکه وروسته په دې کې مسلې راځي کم خلک چې خبرې ونه کړي د هغه وروسته ژوند ښیي او چې څوک خبرې کوي د هغه وروسته ژوند یې نه ښه کېږي لہذا نه دي کول پکار دا زموږ صرف تجویز دی ایډوایس دی